مناسب والإيراد المذكور مناسب په تعریف د علم البیان کې چې دا خبره ذکر شو چې علم البیان څه ته ویل کېږي دا هر هغه علم ته ویل کېږي مناسب چې په دې نظریه سره به تاسو کېږي پتا کې ملکه پیدا کی خبرم پوښي چې تبه یو معنا په مختلفو طرق او تراکیب سره راوړي او دغه معنی به په ایضاح او په خفا کې سوي په وضوح او خفا کې به سوي مختلف نو دغه ایراد چې دا کم ایراد مخکې چې کم ذکر شوی په تعریف د چا کې وضاحت کوي مناسب وضاحت کوي یعنی ایراد المعنى الواحد راوړل د معنی واحد مناسب پر ټول سبق باندې لاول ځان اصلي څه پوه کوي ور مناسب دی وی دا تعیین د ما هو المقصود کوي دلته چې کوم ویلو چې لکه زبرستو د تقسیم د دلالت کوم او بیا به تعیین د ما هو المقصود کوم چې په دې فن کې په دلالت په اقسامو کې کم قسم چې دا معتبر دي د کم نه به مون خبره کوو او د کم نه به خبره نه کوو خبره نه پوهیږي دا شعر پاتې نشي ګوره د کم نه به خبره کوو او د کم نه به نه کوو دلته د توسوي چې په دلالت مطابقین ما په دې کې بحث نه کی دلالت مطابقین ما بحث نه کی ولی ځکه چې په دلالت مطابقي کې دا معنا په مختلفو طرق او دغه سره تراکیب سره په اعتبار د وضوح او خفا سره نه راوړل نه مختلف کیږي خبرم بوشي تراکیب به مختلف کې مناسب خدا با تراکیب با یا خو به بالکل ټول یو شان دي یا خو به بالکل دلالت نه کوي یا خو بالکل دلالت نه کوي ایا به ټول یو شان واضح وي خبران پوهیږي لکه دلالت مطابقین بدل تباس نه کو دی ولی یعنی دا دلالت مطابقی خبران پوهیږي دلته په بحث نه کوي دلته ځکه چې په دلالت مطابقی کې اختلاف په اعتبار د وضوح او د خفا سره د سیوای دلالت مطابقین بدل تباس نه کوي او ځکه چې په دلالت مطابقی کې اختلاف په اعتبار د وضوح او د خفا سره ناراضي ولی ناراضي مناسب سامع به خالی نه وي دا بیا عالم وي په وضع د الفاظو لکه زو الفاظ ویم مثلا زم چې لکه وجنته خده يشبه الورد خده يشبه الورد مناسب سامع به خالی نه وي یا خو به دې سامع ته پته وي د دې ټولو الفاظو خبرم پوه شئ د دې ټولو معنی به ته معلومه وي لکه خد څه معنی اننګ يشبه مماثل او دا ورد ګلاب خبرم پوه شئ د محبوب مخ پشان د چاره وي د ګلاب دی خبرم پوه شئ او نو ګوره مناسب دا سامع که په دې باندې معلومه وي په دې معلم دی اوس ما بل د دې په ځای باندې الفاظ می بدل خدو په ځای می وجنته راوړو سره راوړو وجنته یشابه په ځای می سره راوړو ماسل الورد الفاظ می بدل کړو که سامع په دې عالم دی په دې ټولو الفاظ باندې په دې هم عالم دی هيئت ترکیبی باندې عالم دی چې دا سره بار راوړل کیږي د دې یو شی د بل شي سره تشبیه ورکول کیږي د دې معنی وته معلومه ده د دې وته معلومه ده د دې وته معلومه ده بیا ما طریقه مختلف کړ دا وته دا می راوړو د دې معنی وته معلومه ده د دې معنی وته معلومه ده د دې وته معلومه ده مناسب نو دا وصلي دا ټول برابر دي په وضوح کې سړي برابر دي خبرم پوه شئ دا متساوي دي مناسب لہذا په دې کې ټول کې دا د مطابقي ده خبرم پوه شئ لہذا ټول سړي برابر دي دا متساوي دي په وضوح کې مناسب خبرم پوه شئ او کچرته اوس هغه ته پته نه وي مناسب چې د دې سمانه ده بیا د دې سمانه ده بیا د دې سمانه ده بیا د دې سمانه ده اوس د عام سړي په منځ کې په مخ کې وایي هغه سوي چې دوی راته وکړه څه چلو خبرم پوهیږي وجنت اوس د دې وطن پته نشته د دې وطن پته نشته نو دا به دلالت نه کوي په معنا باندې دلالت نه کوي څه نه کوي په معنا باندې خو به یو لفظ دلالت هلو کوي چې کله تا ته پته وي چې دا لفظ د دې معنا د لپاره وضع دی مناسب وذ خده دا دلالت په دې اننګي باندې الو کوي مناسب چې کله تا ته پته وي کړم نو توقف الګه فهم د معنی دا موقوف دی په چا باندې فهم د معنی دا موقوف دی په فهم د فعلا بالوضع باندې فعلا بالوضع باندې چې تا ته علم بالوضع وی مناسب خبرم پوه شئ یو خدا خبرم پوهیږي نو په خبره کوي شو مناسب اوله خبره دا شوه په دلالت مطابقي کې اختلاف د طرق په اعتبار د وضوح او خفا سره ناراضي ولې د سامع به خالی نه وي یا خو به د عالم بالوضع وي یا به عالم بالوضع نه وي یعنی په وضع د ټولو الفاظو كعالم سو بالوضع هو فوضع على طول الفاظ عالم ومناسب دا ته پته و چې دا لفظ د سره بار وضع دا سره بار وضع نو بیا بدا طرق مختلف نه وي خبرم پوه شئ دا بیا سوي برابر وي دا سوي دا ټول طرق بیا سوي برابر وي په وضوح کې او کچرته عالم نه و مناسب نو دا دلالت نه کوي په معنا باندې نو چې دلالت نه کوي نفي شو دلالت بیا چې ځای چې دا څه کړی شي چې دا موضوع کړی شي په خفا سره او په ظهور سره
پس ظهور او خفا سره به څه کوي مناسب تا الو موصوف کې او متصف کې چې کله هغه دلالت کوي چې دلالت نه کوي نو بیا خو ظهور او خفا نشي راتلی کنه مناسب ظهور او خفا به کله الو راځي چې کله مناسب دلالت کوي دا خبر خو رستو ده کوم مناسب سنه سمس کې راځي وقت کې مناسب لدينا مخکې نور منطقي بحث را روان دی ان شاء الله هغه به تاسو ویلئ والإراد المذكور راولل مناسب إرادي مذكور راولل رقم مذكور معنا په تعریف د علمي بیان کې کم چې ذکر شوی دی په تعریف د علمي بیان کې أي إراد المعنى الواحد راولل د معنی واحد بطرق مختلفة فطرق مختلفه سره لکه تراکیب مختلف ترکیبونه سره دا یو ترکیب دی بل ترکیب دی ورته شي في الوضوح ده كم ځکه وضع لیکل دا غلط دی في الوضوح بوضوح کې مناسب لا يتأتى بالوضعية دا نه موجودوږي په وضعي کې مناسب دی لکه دا وضعي چاته وي طالبه لکه وضعي ویلو کنه تاسو ټکه هم نه زوته وای کنه دا اوس دا شړې روګديږي بیا زما مناسب یو دې کنه د په دې عبارت کې ان كان عالما بولا یو دا راول ان كان عالما بوضع الفاظ دا موجبه كليه نقيض د موجبه كليه سره راځي سالبه جزئيه راځي نقيض سالبه جزئيه راځي نقيض سره راځي سالبه جزئيه هغه والا سره دغه سالبه جزئيه د سکړه والا سره سالبه جزئيه ته اشاره کړی ده د اصل کې د متن حل کېده توسخه متن د څه کوي حل کوي نو ان كان عالما بوضع الالفاظ دا موجبه كليه ده والا نو دا چول کې والا دای نقيض ده نو والا سره نقيض ته اشاره کوي او نقيض د سالبه د موجبه كليه سالبه جزئيه نو او په دې سالبه جزئيه کې چې دا عموم وي د چانه د سالبه كليه نه په دې کې عموم زیات وي مناسب د چانه د سالبه كليه دغه خبره مو شي دلته چون کې والا کې بده دوه مفهومه بیانې خبران پوه شئ دو مفهومه به بیانې نو لهدا دا غیر لپاره د ابتدایي تور باندې چې تاسو اسې د شی په ذهن کې راشي دا دغه لیکم دا وران یو د مناسب عموم السلب یو د عموم السلب یو د سلب عموم السلب معنا سلب عام کول څه سلب عام کول یو د دې وخت ولاو پیدل چې عادت د چا تعریف عادت د عموم لکه كل شو وغيرها دا عادت د عموم کې راځي او عادت د نفي بعض د نفي لکه لم شو وغيرها عادت د نفي دي ورنه مو شي د حرف ولا شي د حرف واحد خلينا بلفظ ويجي وګورم ولسه کله چې الفاظ د عموم چې دي دا مخ کې وي په نفي باندې لکه کله چې الفاظ د نفي مناسب ويږي کنه نوي دا لکه کله چې الفاظ د عموم مخ کې وي په الفاظو د چا باندې نفي باندې دا پیدا کوي عموم السلب لرا دا عموم السلب لرا پیدا کوي لکه مناسب ځای چې كل انسان حیوان نو مناسب هر ځای کې حیوان مراد نه لم يقول لکه عدد د عموم چې کله ده دا مخکې له بنبي باندې دې عموم السلب پیدا کو دا عموم السلب په درجه د چا کې ده په درجه د سلب کولی کې ده په درجه د چا کې ده سلب کولی کې ده معنا دا شو طالبہ كل انسان لم يقم کې هو زوی درجه د انسان ته مطلب دا شو چې دا عموم سلب عام کا مناسب چې هیڅ یو انسان د انسانونو چې دغه نه دی ولاړ هیڅ یو انسان د انسانانو چې دی نه دی ولاړ څه معنا شو مناسب سلب عموم سلب شو کنه او سلب کولی شو کنه عموم سلب درجه چا کې سلب کولی کې دی نو هیڅ یو انسان د انسانانو نه چې مناسب تاسو وته لګا نو زه اوس چې هیڅ یو انسان د انسانانو نه دی ولاړ دا صادق دی به دی ولاړ لګا کله حیوان دی حیوان هم دی کنه او دی ولاړ لګا دا صادق نه دی وسمل څه وسته کېره وزم چې هیڅ یو انسان د انسان نه دی ولاړ صحیح ده کنه په دې یو صورت صادق راځي په دې یو صورت
یو دا دی دا یو صورت شو یو دی چې هغه سلب عموم یو دی سلب لکه ادا په درجه چا کې وي سلب جزئی په درجه کې وي لکه دې څه وایي كل انسان دلته به مولوي صاحب چې عادات دا نفي چې مقدمي بچا باندې عادات د عموم باندې نفي عادات د نفي مقدمي لم يقم كل انسان مولوي صاحب دا په بل طرف روان دي لم يقم كل انسان لم يقم كل انسان لکه ټول افراد دا څه شو دا څه شو دا څه شو ولې څه په دې کې خبره باندې شو چې وایي چې کله نکره تحت النفي راشي کنه دا عموم مسلب پیدا کوي څه پیدا کوي نکره تحت النفي ورته څه قل هو الله احد څه معنی کوي وایي موږ څه معنی وایي څه معنی کوي یو دی کنه دا حد یو معنی وکړه ولم يكن له كفوا احد ولم يكن له كفوا احد دا نکره ده مونږ تحت النفي راغله عموم پیدا کوي دا هغه هیڅ څوک برابر نشته دلته موږ معنا هیڅ څوک کو دا هغه هیڅ څوک برابر نشته قرآن وایي دغه مقصد شو مونږ چې تحت النفي راغله مونږ عموم پیدا کوي عموم هیڅ څوک دا برابر نشته مونږ هیڅ څوک نشته ها دا په دې کې را خبره ختم شوه راشه سلب عموم دا سلب عموم په درجه چا کې وي سلب جزئی کې وي كل لم يقم كل انسان عادات د نفي چې دی مناسب دا مقدم شي بچا باندې عادات د عموم باندې دا څه فائدہ کوي سلب وای کنه عادات سلب عموم فائدہ کوي کنه خبره مو شي اول د څه وای دا په درجه د سلب جزئی کې دی قرآن مو شي وذي لم يقم كل انسان ټول انسانان نه دی ولاړ فهم پوښي ته ودرېږه دا به دیم صادق راځي ټول نه دی ولاړ تکینه دا به دیم صادق راځي ټول نه دی ولاړ دو صورتونه شو کنه نو عام شو مناسب دي یو صورت او دي کې دو صورتونه عام شو په تاسو دلته لګي دا عبارت دلته دی لګي ها نو اوس ګوره مناسب ان كان عالما بوضع الالفاظ دي کې دا یو صورت راغی خدا والا سره دو صورتونه برازي یو صورت باغ شي چې دته بالکل دا سنوي د په یو لفظ په معنا باندې عالم نه وي یو هغه چې د بعضو باندې عالم وي دوه صورتونه شو کړه نو په الا کې به دوه صورتونه راشي یا خو راشي چې په ټولو باندې عالم نه وي چې په ټولو عالم نه وي دلالت باندې کوي خو په دې کې به دا هم احتمال وي چې بعضي باندې عالم وي نو هغه بس کوي دلالت کوي وانما قال لم يكن كل واحد دالا مناسب آسان دی کنه کتاب وانما قال مناسبه لقى ضد مصنف سوي لم يكن كل واحد دالا مناسب واحد دالا مناسب د دین خو بهترین سبق د ځل شم ویل دا څوک په دې دا کې نه وای زوم ځان څوک په دې نه ستړی چې وانما قال مناسب وي دي چا مصنف وي لم يكن كل واحد دالا دایوي دا اصل کې د متن د ځال کوي لأن قولنا لك وزکه چې زموږ دا قول چې ده هو عالم بوضع الالفاظ دغه موږ مخکې وې کنه هو عالم بوضع الالفاظ معنى د دې سره انه عالم بوضع كل لفظ چې دا عالم په وضع د هر لفظ باندې په وضع د چا باندې هر لفظ باندې فنقيزه منقيز د دې چې المشار الیه چې هغه د اشاره کړی شوی د بقوله په دې قول سره والا سره يكون سلبا جزئيا دا سلب جزئي ځکه چې التمنسب موجبه کلیه موجبه کلیه نقیض منسب سالبه جزئیه راځي نو سالبه جزئیه چې رااله منسب او تا دا خبر وکړه چې په سلب کلیه کې عموم کم وي او داغه په نسبت په سلب جزئي کې عموم سیواوي منسب نو لهذا په سلب جزئي کې به عموم راولو عموم پکې څنګه راولو ان لم يكن عالما بوضع كل اي ان لم يكن عالما بوضع كل لفظ كچرتا یا عالم په وضع د هر لفظ نوي منسب نو په دې کې فيكون اللازم الذين لازمي کې منسب عدم دلاله كل لفظ اګه چې دا هر یو لفظ دلالت نه کوي یو خو کې دا دیم لازمي کې ويحتمل داهم احتمال لري ان يكون البعض من هذا چې بعض دلالت کوي ولې الاحتمال ځکه چې دا احتمال شته ان يكون عالما بوضع البعض چې دا عالم وي په وضع د بعض باندې خبران پوه شو طالبہ نو مولوی صاحب خلاصه دې سبق دا شو مولوی صاحب چې
چې هلکه دلالت مطابقي نه به موږ دلته بحث نه کوو ولې ځکه چې زموږ مقصود خدا دی چې هغه یوه معنی ته په مختلفو طرقو او تراکیبو سره چې دغه طرق او تراکیب مختلف وي په وضوح او خفا کې ته راوړې مولوي صاحب او دا په دلالت متحقق نه موجودېږي او نه متحقق کېږي ولې مولوي صاحب ځکه چې سامع به خالي نه وي یا به سامع عالم وي په وضع د ټولو الفاظو یا به عالم نه وي که عالم و په وضع د الفاظو باندې مولوي صاحب نو دا طرق بیا به ټول برابر وي په سکه متساوي وي په دلالت کولو کې په دغه معنا باندې دا به برابر وي مولوي صاحب خبران پوهېږي بعضې به اوضح د بعضو نه وي بعضې به اوضح د بعضو نه وي او که چېرته مولوي صاحب عالم د سامع چې دی دا عالم په وضع د الفاظو باندې نه مولوي صاحب خبران پوه شوې نو لهذا دا بیا دلالت نه کوي خبران پوه شوې چې دلالت نه کوي مولوي صاحب نو فهم د معنا خو موقوف دی په فهم د علم بالوضع باندې خبران پوه شوې دلالت نه کوي نو مولوي صاحب بیا به استا څنګه موصوف کې بچا سره مولوي صاحب په خفا سره او په وضوح سره مولوي صاحب الکه د ټول سبق خلاصه دا شو دا بل خود اسیو سال کو عبارت د دې سبق خلاصه دا شو